د یو عمل په وجه باندې انسان د جنت مستحق جوړیږي، د یو عمل په وجه انسان د جنت مستحق ګرځیدي شي، او الله رب العالمین به د دې عمل په وجه باندې د رښتینو او د صدیقینو په پرش کې د نوم ولیکي. هغه عمل څه دی زما عزت الله درته ان شاء الله په دې ویډیو کې بیانوم. زه د ځان نه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه هغه بس تاسو خدمت کې پیښ کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کوم عمل له چې هغه په انسان جنت کې داخلي دي شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فزان باندې رښتیا ویل چې کوم دی حق لازم کوي، زګه دا رښتیا ویل چې کوم دی دا سړی نیکی طرف ته رابلی، نیکی طرف ته راکاږي. وان البر يهدي الى الجنه، او نیکی چې کوم دا سړی سکی جنت طرف ته راکاږي، دا سړی په جنت کې داخلي جنت ته راکاږي د مایت مندو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. چې سړی د چې همیشه لپاره رښتیا وایي او د رښتیا ویلو کوشش کوي، نو دغه انسان چې کوم دی الله رب العالمین د رښتینو خلکو په پرش کې د نوم ولیکي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. د دروغ نه ځان ساتئ، ځکه دروغ ویل چې کوم دی دا انسان ګناه طرف ته رابلي، ګناه طرف ته راکاږي. وان الفجور يهدي الى النار، او دغه شان د ګناهونو چې کوم دی دا سړی جهنم ته راکاږي، جهنم کې داخلي د مایت مندو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی د سره چې همیشه د پاره دروغ وایي، دروغ نه قلاریږي، نو الله رب العالمین د دې چې کوم دی هغه د دروغجنو په پرشتو ولیکي، د دروغجنو په پرشتو چې کوم دی هغه ولیکل شي د مایت مندو. نو پکار دی چې مونږه په خپل ژوندۍ کې رښتیا وایي عام کو، د دروغ نه ځان ساتو. بیا خاص کر تاجران چې کوم دي هغه چې کوم دی په معمولی خبره باندې د 200 روپو لپاره دروغ وایي، او خپل حلال مال چې کوم دی او خپل نور حلال روزي هغه حرامول زما عزت مند دا مناسب نه وي. نو پکار د چې مونږه په هر عمل باندې په هر یو کار کې هغه رښتیا وایو او د دروغ نه ځان ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.